العالم على هذا النمط البديع والنظام المحكم مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات على أن أسبابها نقائص يجب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: الحي القادر العليم السميع البصير الشاعر. دامتن سر لګیدل لدينا ما قبل دي فرمائل شو المحدث للعالم هو الله تعالى الواجب الوجود الواحد القديم الحي القادر العليم. او بدأت استاسو بزين كده رازي شي علامه صاحب فلفظ واجب تشریح وکړه، په واحد وکړه، په قدیم وکړه، نو په حي قادر علیم باندې ولې نه ده کړې. د هغې وجه دا ده چې دا الفاظ دوباره رامعات کوي مصنف، نو هلته بیا ټوکې ټوکې کړی ده او د هر یو لفظ تفسیر یې کړی. بهرحال الله تعالی په صفاتو کې یو صفت حی دی، قادر دی، علیم دی، سمیع دی، بصیر دی، شاهد. او ورپسې د مرید راوړو. دا مرید چې راوړو د دې شاهي په څنګ کې دې طرف کې شاید اشاره ده چې مرید او شاهي یو شی دی. مرید او شاهي یو شی دی. لہذا د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې اشاعره په نسبت باندې اراده او د مشیت یو معنا مخکې او پکې اختلاف راشي. کرامي فرقه دا مذهب لري چې مشیت چې دی دا د کلیاتو سره تعلق ساتي، اراده د جزئیاتو سره. او هغه دا هم مذهب لري کرامي فرقه چې دا مشیت چې دی دا قدیم دی او اراده حادثه ده. او چونکې د هغو په مذهب شنی کې د حوادث قیام د باری تعالی سره صحیح دی، نو هغوی اراده سره د دې چې دا حدیث بیا هم د الله د ذات سره نعوذ بالله قایمه ده. او اهل سنت والجماعت ورته وایي چې نه، دا شاهي په څنګ کې چې دا مرید د تما راوړه د دې کې دې طرف ته اشاره ده چې دا دواړه مترادف دي. دا دواړه څه دي؟ د کومه معنا چې د مشیت دغه معنا د مرید ده. نو دا وایي الحي القادر العلیم، دا د الله پاک اسماء الحسنا دي. ګوره یو دي صفات متکلمینو په اصطلاح کې دا صفات د مبادیو ته ویلی شي، لکه حیات، قدرت، علم، سمع، بصر، پېښ. او یو د اسماء الحسنا دا مشتقات چې دي د اسماء الحسنا وایي. نو دا اوس اسماء الحسنا دي: الحي والقادر والعلیم والسمیع والبصیر الشاهد. دا څه شی دي؟ اسماء الحسنا. توسعاً په دې باندې د صفات اطلاق کېږي، خو د فن د متکلمینو کې په اصطلاح د متکلمینو کې دا اسماء الحسنا دي. ورنه چونکې دا په ترکیب کې دا موصوف صفت واقع کېږي، نو هغه لحاظ سره دې ته هم صفات ویلی شي. خو یو دا فني خبره، نو په فن د متکلمینو کې چې کله مشتقات دې ته اسماء الحسنا وایي، او چې کله مبادی دې ته څه ویلی شي؟ صفات وایي. وکړو متشور کې راولي شي. اشدق دا دې وسکو. نو ګوره الحي القادر العلیم السمیع البصیر الشاهد المرید. درې دلایل د پیش کړي دي چې الله پاک په دې صفاتو باندې متصف دی. لومړنی دلیل دا دی چې ګوره دا عالم چې دونه په ناشنا او ښایسته او ښکلې اعلی طریقې سره پیدا شوی دی، چې دا یو منسجم دی، مرتب دی، منسق دی. د هر یو څیز خپل حسن دی، که هغه عالمي کبیر دی که عالمي صغیر دی. د انسان حسن ته وګوره، دا پوزې ولا څونه په ښکلې ځای باندې ایښی دی، دا پوزې تندي د پاسه او بیا به څونه په دې ښکاري، یا د دې سر په منځ کې د ویښتو په منځ کې پوزه نو بیا به داسې کول، که دا سترګې په شا باندې وي نو بیا به داسې کول، که دا سترګې د غوږونو په ځای باندې وي او غوږونه به یې د سترګو په ځای وي بیا به داسې کول، بیا به یې په ترس کتل. نو هر یو څیز الله پاک د انسان له په خپل ځای باندې ښایسته ایښی دی. دا ولې شي ما ته وویل شي. نو ګوره چې هر یو څیز الله تعالی په عالم صغیر کې ښایسته ایښی او په عالم کبیر کې الله تعالی ښایسته ایښی دی. ګوره دې دنیا ته وګوره، شپه راشي، ورځ راشي، سردي راشي، ګرمي راشي، او بیا داسې نه ده شوی چې ګنې د شپې چېرته ناڅاپه ورځ راغلی دی، او داسې هم نه دی شوی چې د ورځ 10 بجې دي او لمر کې رڼا ختمه شوه، ناڅاپه د شپې 2 بجې شوه. هر یو نظام په ښکلې طریقې باندې روان دی. بیا په دې کائناتو کې چې الله پاک په دې غرونو کې کومه دغه صفات ایښي دي، کومه نعمتونه ایښي،
اوس د افغانستان په دې ځمکو کې په غرونو کې یو قسم دات دی، هغه دات په دې چمبمو کې په کار راځي، په سیریلو کې په کار راځي. د امریکې او دې خلکو چې دونه زور کړ د افغانستان لپاره دې کې مین خبره یو دا وه چې د هغې په غرونو کې دا نعمت پروت دی، خو د هغې د ایستلو طریقې نه ورسي. درې والا به تاسو کې ناست اوسه پورې دې فاصله باندې ګزاره وه. اوس یې الله پاک یو بل نعمت شروع کړو، غرونه یې ورته سوري کړو کویلی سره اوس. او داسې کورنۍ پکې شته چې د یو هلک په سر باندې او د یو جینۍ په سر 30,000 او 50,000 روپۍ میاشت ورته میلاوېږي، مفت کې دي په کټ کې ډډه والي او میاشتې کې ورته پیسې راځي. پوه شوم؟ او د دې غرونو دا نعمتونه بیا نه ختمېږي. نو الله تعالی په دې غرونو کې چې کوم نعمتونه ایښي دي، دا نظام منسجم چې دی، دا مرتب نظام، دا د دې خبرې دلیل دی چې الله پاک متصف دی په حیات سره، په قدرت سره، په علم سره، په سمع او په بصر او په مشیت سره. که الله تعالی د دې صفاتو نه محروم وه، لکه حیات وسره نو دنیا به څه پیدا کړې وه. خفته را خفته کوي کند بیدار وده به وده څه پاسوي. هلته په خپله حیات نشته، انسان ته به څه حیات ورکړی وي، کائنات او مخلوقاتو ته به څنګه حیات ورکړی وي. که علم ورسره نه و، معاذ الله جهل، نو بیا به جاهل خو هېڅ هم نشي کولی، د دونه ښایسته دنیا به څنګه جوړوله. که اراده ورسره نه و، مجبور و، نو مجبوره خو بیا هېڅ هم نشي کولی. د مجبوره سړي کار خو ګډوډ وي، زه مجبور یم که نه، د مجبوره سړي کار خو ګډوډ وي. که سم او صفت د سمع او بصر ورسره نه وي، نو بیا به د هر یو څیزونه په خپلې طریقې باندې نه پیدا کېدل. او د دنیا د ښایسته حسن دلیل د دې خبرې دی چې الله تعالی په دغه تمامو صفاتو متصف دی، دا یو دلیل شو. نو وایي لأن بداهة العقل جازمة، وي د عقل بداهت او عقل بدیهي په دې باندې دلیل دی، جازم دی چې بأن محدث العالم على هذا النمط البديع ای على هذا الطراز البديع، چې دا محدث د عالم یعنې الله تعالی چې على هذا النمط البديع چې د عالم پیدا کړی دی په داسې نمط بدیع باندې، د عالم متعلق دی د عالم سره، او په داسې طراز بدیع او ناشنا سره په نظام محکم سره د عالم پیدا کړی دی. نو عقل په دې باندې جازم دی چې د دې پیدا کوونکي به متصف په حیات، قدرت، علم، سمع، بصر، مشیت سره وي. ما یشتمل علیه من الافعال المتقنه، سره د دې نه چې د عالم د مشتمل دی په افعال متقنو باندې او په نقوش مستحسنو باندې. نو لا یکونو، یعنې دغې مزې تاسو د مرغۍ به کتلي دي، خوړونو ته چې لاړ شئ د مرغۍ پکې دونه ښایسته ګلکاري پکې شوي اریان پوه شوه بیا. یعنې د بعضې مرغو ته وګوره شنه او سره او زیړ رنګونه یې پکې سړی ورته حیران شي. د طوطیانو ته وګوره دا قسمه قسم طوطیان چې نو دا خو چا رنګ نه دی ورکړی، په کپنۍ کې جوړ کړي، دا الله جوړ کړي. نو چې کم الله رب چې د کم نسل نه کمې مرغۍ شي نو ټول یو شانې بیا، دا دې دلیل دی چې الله تعالی په دې صفاتو متصف دی. نو وایي چې مع ما يشتمل عليه من الافعال المتقنه والنقوش المستحسنه لا يكون بدون هذه الصفات على ان ازدادها نقائص، سره د دې نه چې ازداد د دې چې کوم دی ټول نقایص، دا دویم دلیل بیانوي، په اعلی علاوې سره دویم دلیل بیانوي چې بالفرض موږ الله تعالی په حیات، قدرت، علم، سمع، بصر، مشیت سره نه متصف کوو، نو خامخا به یې دې په ازدادو سره متصف کړو. منځ کې درې خبره نشته. نو چې په حیات یې نه متصف کوو، په موت سره به متصف کوو، میت سره، په قادر چې نه متصف کوو، نو په مجبوره سره او عاجز سره به متصف کوو، په علیم سره چې موږ نه متصف کوو، په جاهل سره. او عقل دلایل نقلي او عقلي په دې باندې دلالت کوي قطعا چې الله پاک په دغه صفات د نقص باندې چې کوم دی نه متصف، نو چې نه دی متصف نو په دغه برنوي صفاتو سره وجوبا متصف دی. نو وایم على ان ازدادها نقائص، بل دا چې ازداد دغه بره صفات او نقائص دي یجب تنزیه الله تعالی عنها، واجب ده په موږ باندې چې الله پاک موږ منزه کوو. دوه دلیل شو. دریم دلیل ته بیانوي وايضا قد ورد الشرع بها، بل دا چې دا کوم صفات چې د الله پاک بیانېږي چې هغه حی دی، قادر دی، سمیع دی، علیم دی، نصوص قطعیو کې دا وارد دي او په احادیث متواترو کې دا وارد دي او احادیث مشهورو کې، او نصوص ځان له مستقل دلیل دی، احادیث ځان له مستقل دلیل دی. د هغې د وجه چې کوم دی موږ وایو چې الله متصف په دې صفاتو دی. وايضا قد ورد الشرع بها، او دغه رنګې د شریعت ورود هم په دې صفاتو سره شوی دی. وبعضها دا په دې اشکال دا واردېږي چې ګوره ته چې وایې چې دا صفات د الله تعالی چې دي، یعنې حی دی او علیم دی، قدیر دی، دا صفات په شریعت موقوف دي، دا خبره د سره نه منم، ځکه چې دا خو کلام دی، دا خو د عقلیاتو نه ثابتېږي، الټه شریعت په دې موقوف دی چې د الله تعالی صفت ته کلام ثابت شي په دلایل عقلیو نه، قرآن مې ثابت شي
چې دا الله تعالی صفت د علم په دلایل عقلیو باندې ثابت شي نو دا غینه پس به کوم دی دا کلام الله ثابتي پېښ وکړي نو شریعت باندې دا صفات نه موجود ته آی و ایذن قد ورد الشرع بها ولته شریعت په دې باندې وارد دی شریعت په دې باندې موقوف دی نو تاسو څنګه وی چې و ایذن قد ورد الشرع بها نو وبعضها نه اوس دی جواب کوي چې اصل کې دا صفات الله تعالی په دوه قسم دي یو غني چې هغه خالص په دلایل عقلیو باندې ثابت دي نو انت موږ د درې دلیل نه جاری کوو انت موږ دا نه وایو چې و ایذن قد ورد الشرع بها بلکې موږ وایو چې وان الشرع موقوفه عليها شریعت دی موقوف چې کوم دی په هغه باندې نو دا هغه خبره مونږ نه کوو په دې صفاتو کې بعضې صفات هغه دي چې هغه عقلیه نه دي خالص سمعیه دي نو هغې باره کې مونږ وایو چې وایذا قد ورد الشرع بها او هغه څه دي لکه صفت د سمع دی صفت د بصر دی او توحید د باری تعالی دی نو دا هغه صفات دي د الله تعالی چې دا په شریعت کې وارد دي نو د دې بعضو په نسبت باندې مونږ دا درېیم دلیل ویلی دی چې وایذا قد ورد الشرع بها پېښ شوه بګم نو ذکر وبعضها او بعض صفات دیونه لکه علم شو حیات شو مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها چې هغه دي چې نه موقوف ثبوت الشرع عليها په دغه صفات باندې بلکې د شریعت په باندې موقوف دي نو بیا فیصح التمسك بالشرع فيها نو بیا په دغه صفاتو کې چې کوم صفات په شریعت باندې موقوف دي نو تمسک صحیح دي په شریعت سره فيها په دغه صفاتو کې لکه توحید د باری تعالی شو اوس مسله توحید د شرعي مسله یو وجود د باری تعالی دا عقلی مسله ده یو توحید د باری تعالی دا شرعي مسله ده نو په شریعت کې مونږه منګوره لګوه په توحید په دلایل باندې او په علم کلام کې منګوره لګوه په وجود د باری تعالی په دلایل باندې خبره باندې پېښ کړه نو کوي ک توحید بخلاف وجود الثاني په خلاف وجود د ثاني سره وکلامي او په خلاف د کلام د باری تعالی سره ونحو ذلك ولک علم او قدرت شو مما يتوقف ثبوت الشرع عليه ولته شریعت په دې باندې موقوف دی دا جواب شو دویم جواب د خارج د تاسو له درکو وګورئ ونیسه هغه دا چې وایذا قد ورد الشرع بها دا ټول صفات چې دي الحي القادر العليم السميع البصير شيء ځکه موږ منو چې نصوص په دې باندې وارد دي او کته چې شریعت په دې باندې موقوف دي نو دې منو چې شریعت په دې باندې موقوف دي او دا الله تعالی نه چې په قرآن کې کوم صفات ثابت دي نو او دا ته د دلایل عقلیو نه ثابت دي نو د دلیل عقلی بهتر نه ثابت دي بلکې دا عقل هغه چې کوم عقل سلیم دي او د عقل سلیم معیار څوک دی قرآن او حدیث دی چې کتاب او سنت ورته وایي چې دا عقل سلیم دی نو هغه عقل سلیم به معتبري نو په عقل سلیم کې هغه عقاید چې هغه خالص د عقل ثابتې دي هغه کې قرآن او حدیث لره دخل دی ځکه چې ته د عقل بهتر ثابت نو بیا خو معتدلی شوی کنه بیا خو د شیعه شوی کنه ته خو د هغه دلایل عقلیونه د الله تعالی صفت حیات ثابت دی صفت علم او قدرت ثابت دی چې کم عقل معتد به دی په کتاب او سنت سره نو کتاب او سنت سره پکې دخل راغی کنه نو دا دخل چې ولا پکې سنا سره راغی نو په دې اعتبار سره شارح دلته وی و ايضا قد ورد الشرع بها چې په ما قبل صفات سره شریعت موارد شوی دی چنانچه قرآن راول هغه کې د الله تعالی د حیات ذکر دی د قدرت ذکر دی علم سمع بصر شهید ذکر دی بس دا معنا خبره باندې پېښ وکړه چلو ليس بعرض لأنه لا يقوم بذاته بل يفتقر إلى محل يقومه فيكون ممكنا ولأنه يمتنع بقاؤه وإلا لكان البقاء معنى قائما به فيلزم قيام المعنى بالمعنى وهو ليس بعرض دا الله پاک صفات سلبیه شروع کی صراحة محکم سلبیه ولکه قدیم او وحدانیت دا الله پاک صفات سلبیه دي وانت سلبیه په دې معنی دي چې په مفهوم د صفاتو کې سلب ماخوذ لکه تاسو لما ویل چې د قدیم مفهوم څه دی ما لم يسبق الادم ٹھیک شو او دا غرنګي د وحدانیت صفت سره الواحد الذي لا شريك له دا نه په مفهوم کې ادات تسلب ماخوذ اوس دلته صراحت سره چې کوم دی د الله پاک صفات سلبیه شروع او د سلبیه نفي کول دا ضروري پېښ وکړه ابن تیمیه رحمه الله دلته دا خبره لیکلې ده چې دا سلب تفسیری نفي معنی کوي بدعت ده یګدا چې الله ليس بعرض ليس بجسم ليس بمتبعض ليس بمتجز ليس بمحدود ليس بمتناهي بدعت لکه ولې بدعت دی په قران کې او حدیث کې داسې نه راغلي ورته ولې نه راغلي قران د جزئیات ذکر نه کوي قران د کلیات ذکر کوي کتاب او سنت کې و کلیات دي جزئیات به ته متفرقه ولې په قران کې نه راغلي چې ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دا ليس كمثله شيء یو کلیه ده د لاندې په زرګو جزئیات دي ليس كمثله شيء فهو ليس بعرض ليس كمثله شيء فهو ليس بجسم ليس كمثله شيء
فهو ليس بمتناهٍ وليس بمتجز وليس بمتباعث وليس بمحدود. ده صفات دلان دراغي بيشوف او كذا دا ویش د جزئیات نفي الله نه کړی ولې نه کړی. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. الله پاک یې څوک پیدا نه دا جزئی نفي نه ده. ولم يولد الله د شان پیدا ده صفت سلبي جزئی نفي نه. لا تاخذه سنه ولا نوم. الله باندې پرګانیم نه راځي په خوب راځي دا جزئیات نفي نه ده. دې څنګه بدعت خو هغه وته بدعت ولي وي چې سمبل خبر او شهوت دې بدعت وي په اړه باندې خبر نه و لګیدل و نور الله تنزیه قایل بیا خو ټیک ته مو سره منل خو دې شاته یو غټه فلسفه ده. فلسفه هغه ده چې د ابن تیمیه سره میلان مجسمو ته زیات دی. پېښ نو هغه دا وایي چې الله جسم بنوي ولې د جسم لفظ ورود په قران کې نشته ویدام بدعت دی. خو الله لیس بجسم بنوي دا جسم بنوي دا ځکه هغه وایي چې الفاظ ورود کو نه راغلي خو معنا د جسم هغه منیه. پېښ وکړه هغه معنی د تقسیم چې څونه دي لکه جهاد ته مکان دي څونه اشیاء چې دي او معنی د جسم چې دي اټولې منی او هغه چې د الفاظ بوله نه ورکې دوی ځکه چې الفاظ ورکې نو قران او حدیث کې د الفاظ او وضع ولنشته دي له سره بدعت دي. نور دغه په ذهن کې الله جسم دی او الفاظ ورته نه استعمالوي د جسم. پېښ وکړه او چې کله الله پاک معنوي جسم شو الفاظ د جسم ورته نشي ویلي دغه د کتابونو نوم دا معلومیږي په دلالت التزامي سره نو اوس کو تداوي چې الله ليس بجسم ليس بداخل في العالم وليس بخارج عن العالم. دا خو دغه عقیده غار کړو هغه ځکه د معنی د جسم قائل لیکنه چې ته الله ليس بجسم ليس بعرض ليس بمتجزز ليس بمتباعد ليس بخارج عن العالم ليس داخل في العالم. دا خو دغه عقیده سین ته نشته دغه خپل عقیده سین ته ولیا ځکه خو پتا رات کې کړه خبره پېښ وي. زموږ اکثر مرګري چې دي خاص کر فسابقه پېنه شو زموږ په خاص کر فسابقه د فیسبوکي جمع راخه پېښ وکړه دا د جمع استناعي ده د مخبره جمع فسابقه خاص کر د یادوم نن سبا په فیسبوک باندې وی شي نو د نوم شي نه د نوم پته خان پېښ وکړه شي نه نوم پته خان دولت طالب برازي او د فوده په خبره ورات کی دولت طالب رازي او امام رازي په خبره ورات کی پېښ وکړه چې هغه د علم کلام دا چې درمنه خبر اب خپل اختراعي خبره کوي پېښ وکړه او دا وایي چې اکابر دا ځانکی دا ویلي د مولوی عالم ته ماته دا وایي چې د تقدیس صفت چې دا مو شیعاګان سره خاص کو خپل اکابر علماء ما په دې پوهیږي مقدس څوک دی د شیعاګانو په نسبت باندې د عصمت عقیده چا د پاره د دولت امامانو د پاره کنه آیا تام د خپل مشرانو د پاره د عصمت عقیده ومده ما په ځین کې پنيشته زمون اول خو زمون د علماو نه داسې خبره نشته یو بیا دا خبره کې چې مولا علی قاری سیب لیکلي دی چې ابن تیمیه سره د کابر د اهل سنت ورورا ځان وایي کا خبره د مولا علی قاری سیب د مخکې لوی خلک تیر شوی دي چې هغه شیخ الاسلام تاج الدین سبکی دی شیخ الاسلام تقی الدین سبکی دی او په بیرت کړی زه اکثر مرغلو ته وایم چې ابن تیمیه باندې مطالعه کوونکي دوه قسمه خلک دي یو هغه خلک دي چې محققین دي د نفي اثبات باندې کوي دا محاسن او مساوی باندې کوي هغه ډېر محتاط دي او یو هغه دي چې صرف محاسن کتري دي نو د خوي صرف او بده نه وي پېښ وکړي محاسن کې صرف کتري ای کې مولا علی قاری سي هغه کې مولانا ابو الحسن نفیس نو هغه د صرف خوي او منفي سایډ ولا بالکل نه بیانې ده هغه په کتابونو اختلاف پوره نشته چنانچه کله د مولا علی قاری سي په کتاب د توحید الوجود پرات پګری کړي د ابن عربي دی خلاف هغه کې لیکلي چې څوک د فناینار قائل شي کافر دی څوک د جهنم د اور د فنا قائل شي اصل کافر پېښ وکړي ابن تیمیه سم قائل د دې قائل ابن تیمیه سم په جهنم به یوزل فنا راشي نو د کفر فتوا په باندې نه کیو کنه یو طرف ته چې اکابر د اهل سنت نه دي بل طرف ته کفر فتوا په باندې راغلی نو دا کتاب باندې د واحد الوجود کتاب چې کوم چاپ شوی دی غیر مقلد په تحقیق کړي دا غیر مقلد په حاشیه کې اخو د ابن تیمیه په مذهب کوی و او هغه ته پته و چې ابن تیمیه دا خبره کړې ده چې څوک د فناینار قایل هغه کافر دی چې جهنم د فنا قایل نو هغه په مولا علی قایل راځي دا دی مولا علی قایل دا غلطه او ول دی خو ولې چې یو سړی د فناینار قایل دی ولې کافر د دې خو بعض علماء قایل دي لهدا ته د کفر نسبت مکوه مراد دا دی چې ته په ابن تیمیه دارت مکوه مین خبره دا ده چې ګوره دا علم سمندر دی ته څنګه د یو شخصیت لپاره چې دا سمندر ټول په سینې کې راځي مکه چا به یو طرف راجمع کړي چا بل طرف راجمع کړي دا خبره نو لهدا د مولا علی قاری رحمه الله دا تفسیر حرفي خیر ګرځول دا غلطه باقي د ابن تیمیه سب شخصیت شنو زموږ د علماء
معتدل رائے زما بار بار تاسو امداد چې دا هغه خبرې اخلا او دا هغه بدې خبرې پرې بس پېښ وکړه او دا یو سوال دی چې آیا اهل سنت والجماعت کې داخل دي کو خارج نو دستان اول تاسو کوم چې د اهل سنت نو مراد څوک دی تاسو راته اهل سنت نو مراد څوک دی تاسو ځان کې دا شاعر او ماتریدیون نه علاوه بل څوک شته نو اوس لا شي د تیمیه ته ویته اشعری نه به ستاسو مخ ورشي زموږ اشاعره خو بدعتيان دي ټول او کته وته چې ته ماتریدي ستاسو مخ به ورشي زموږ ماتریدیان خو زموږ باندې بدعتيان دي د تیمیه کتابونه او داغه متبعین کتابونه تک دي دافع دي په دې خبره باندې چې اشاعره بدعتيان دي د معتزله سره تړلي دي او ماتریدیان بدعتيان دي د معتزله سره تړلي دي نو تاسو څنګه اهل سنت خدای اهل سنت د اشاعره د ماتریدیون یو علاوه بل مفهومي چې دې کتابونه ټول یو طرف ته ابو الحسن اشعری ابو منصور ماتریدی یو طرف ته کېده او دا نور تمام اهل سنت ته جدا کړ بهشو دې کتابونه دي تلامذه اشاعره ماتریدیه دا هغه وخت نه ولا تر الى يومنا هذا علماء دیوبند پر قاسم مامنتی دیوباسا شیخ الهند دیوباسا مدنی دیوباسا اشرف علی دانوی دیوباسا سلیم الله خان دیوباسا تقی عثماني دیوباسا دا ټول دیوباسا اهل سنت په دې سره او هغه اهل سنت کې بیا دې دې داخل غړي نه فبه او نه مزو ته مرحبا واقعي شي کې داخل دي کوستا په اهل سنت عبارت وی دې خبره نشي اهل سنت اشاعره او ماتریدیو ته او دم دا خبره ده ها نو بیا دې دې څنګه اشعری څنګه د ماتریدی او څنګه داخل شو په اشاعره او ماتریدیو کې داغه تمام تر اصول یا اکثری اصول د اشاعره او ماتریدیو خلاف لکه یو څه خبره ده دا تجارت اهل سنت په څه معنی ورته وي هغه په خپل کتابونو کې دا متبعین وی اشاعره معطله دي ماتریدیه معطله دي او ته بیا مې نه هغه داخل دي په سنت کې خبره باندې پیښ وکړه لکه یو سړی چې کوم دی یو کور کې د خسته او ته د بار نه پردي سړی راکوي لکه نه زماته نه ته برازي زمانه کوړه او اذا نظم دې دا زمانه نه دی ته نه ستاسو دې په زور راځي دا ستاسو حماقت دی باقي وعالم من علماء الامه دا د امت اسلامي کافر خو معاذ الله نه مو د کافر نه وایي څنګه زمخشري قرآن دې خدمت کړي پېښ وکړي ډیر داسې نور دي اهل بدعت چې د قرآن او د حدیث خدمت کړي ابن تیمیه څو ویلوي عالم موږ داغه د محاسن انتهایی خیال ساتو داغه ادب کو داغه قدر کو ډېرې ښې خبرې کړې دي او چې د عقایدو خبر راشي بیا خو نه مولانا سید احمد پرمپوري سے ابراهیم الله لیکلي دي د مو استاد مولانا ابراهیم بلیاوي سے استاد ابو سلام چې حاشیه لیکلي یو نجوم والا وی هغه ما زور کو اکثر سر مانش وانه ایمات دې متمه تاسو کې چې وکي اساس دي ایمات دې چې بھائی वो हदीस में खिलाड़ी था और इल्म कलाम में अनाड़ी था हदीस में खिलाड़ी था इल्म कलाम यानी इल्म कलाम की जीरो कश्मीरी से दे ویلي چې کودا هغه نه په مسار نه میټو په ورزي کو د استوال الارش یعنی علم کلام مسله راشي زی خپل درجات نه پرېږدم داس شي نو زه د بعض خلکو ته وایم سادهګان دي هغه من نقطه ابن تیمیه د اهل سنت نه دي ته ما د مخکې اهل سنت کې باسو د اهل سنت څوک دي بیا ورسته خبره خپل او ان قشر غبار وختم شي اسمان بسفاشي نو مخکې باز ضرورت شته د اهل سنت په مصطلح کې باز پکار دي چې د اهل سنت نو مراد څوک دي او مراد دې نه دغه دی امید دې چې دا کم خلک وته وایي چې دې اهل سنت د دین وایي چې اشاعره ماتریدیه او اهل سنت دا یو شی دا یو بل مصداق دی به شو نو دې بچره بیا داونه نو چې ابن تیمیه سره سنت حال دا دی چې زموږ د هندستان یو مولا تر شوی د ابوبکر غازی پوری سے والله د غریب رحمت کی مشهور مناظره و هغه یو کتاب لیکلی کیا ابن تیمیه اهل سنت میں سے دي هغه په جواب کې لیکلی چې نه و نه دی ولی هغه د فروعي مسایلو په وجه ایستلی وی ځکه د دې وجه نه دی چې هغه د توسل نه دی کوي د دې وجه نه دی چې هغه د طلاق په یو باندې حسابي پېښ وځي د دې وجه نه دی چې په حالت د هیڅ کې هغه د طلاق نه دی کوي د فروعي مسایلو په وجه باندې هغه ایستلی نو اصل خو معیار عقدي مسائل د داخلي په مسایلو باندې څنګه نیوس ها بیا یو نه دا دوه مسلې نه درې نه دي اکثر اصول د اشاعره ماتریدیو سره متهمه سره مخالف دي په کوم قانون نه لکه یو طریقه موږ ته مو خایګر زموږ هم دا شوق نشته جاري او تړي د سنن او بس موږ هم شوق داري چې را داخلي کو او ته ما ته ولا روخه ها یو دا چې هغه داخلي موږ وځو غواړي برلمان سے دامت برکات هم یو قصه کېږي چې یو سړی و په خیمه کې ناست و په شاړه کې ځان ته خیمه بدوي لګولې وه یو اوښ راغی بار ډېر ساړه نو هغه اوښ ورته وایي چې زما دا سر سره پرېږده زه نو نه داخلېږم
نو دا ورته چې نور خو مله داخلېږي دننه کوي صرف سر ناصر یې ورښکته کړو نو بیا خو لکه ځای جوړ شو ورته یاره دا سټ به هم لږ ور دننه کړم هلکه وایي مه کوه تا خو وایي چې صرف سر وي یاره دا سټ به ور دننه کړم نه سټ یې م ور دننه کړم بیا ورته اوس خو مې د بار بدن ډېره زیاته یخني کېږي زه به در دننه شم خو چې را دننه شو چې را دننه شو دا بلې بار کوه پوه نه شوې چې هغوی را دننه شو د خیمې والې بار په دې بار پروت و پوه شوې او په خپله پکې سم لاست و دا عجیبه کار کوي ته به بیا په خپله څه کوې کله به بیا اوچتې که نه ته به بیا څه شې ته خو د هغه په نیز باندې معطلې ته خو په هغه په نیز باندې بدعتي ځان سره به څه کوې زما دا خبرې چې دي زه چې کله په خصم رد کوم زما په اصولو ځان پوهېږي زه د ادب نه ډک راته زما په نه کې د هغې قدر خدای مګر زه د هغې ناقدري نه کوم پوه شوې او نه د هغې چې کوم دی زه د هغې فساد باندې حمله کوم الله دې ما د دې نه وساتي دا خبرې علمي دي علمي بحثونه علمي دایره کې خوند کوي فسابقو ته دا نه ایستل پکار یو هغه دی که وړوکي ورته مولا دی روزانګي په فیسبوک په ډز شروع کړي دې نه بل مولا روزانګي ډز به شروع کړه په یو بل طرف د ضرورت روزه مړه دا عوام بس وي پوه شوې نو نظریه خو همدغه ده چې ما ته کومه بیانه کړه که د دې نظریې په باره کې د چا خبرې میدان ته دې راشي او زه وایم چې فیسبوک باندې دې بحث سره ضرورت دی بل بیا په دومره باندې کېناستل پکار دي دوستانه ماحول کې مناظرانه ماحول کې ناست دا نه چې دې طرف ته هم کیمره دې طرف ته کیمره چې نور واړه خلک په لانجه باندې واړه پوه شوې بحثونه خو موږ هم کړي نو په لانجو باندې خلک نه دي اړولو پکار ځان نه دوستانه ماحول کې کښېنه او هغې کې دلایل پېښ کړه که ستا خصم په حق کې نو هم قبول کړه او که ستا خصم په حق کې نو پکار ده چې هغه ستا خبره قبوله کړي او داسې شوي دي ما سره داسې ډېر ملګري وو چې هغوی د ما د علاوه د یو بلې مسلې قایل وو په دوستانه ماحول کې موږ کېناستو د حق قایل شو دستخط یې راسره وکړل خو سره د دې نه چې بیا هغې نه پس په ما باندې کېچړه مچړه وشي یاره سجاد د خپلې موقف نه رجوع کړو دا وکړه نور چا سره چې ما بحث کړی هغه ته هم د دې خبرې پته ده الله ته هم پته ده چې کوم کسان هلته ناست وو هغو ته هم دا پته چې خبره څه وله ما چېرته هم دا به میډیا نه راوست خبره باندې پوه شوې که نه نو دې خبرو باندې خپل صلاحیتونه مه ضایع کوئ دا سبق خپل صحیح ووایو نو بس دا لویه خبره ده ما دلته تاسو ته اصولي خبره وه پوه شوه نو وایي ليس بأرض الله پاک أرض دنیا أنه لا يقوم بذاته ذکا عرض دی هغه قائم بذات نه بل يفتقر الى محل بلکې دا عرض کو مفتقر وي او محل ته يقوم چې دا محل به قوام ورکړي دی عرض لا پېښ وکړي کنه شتکی بدا دی عرض لا رسول بشتکی دا محل بشتکی او محل نو عرض نشته کی پېښ وکړي لکه تاسو په دې ټوپه په سپینوالي ټوپه ختمه کې سپینوالي وي ټوپه وسو له ور کې دا سپینوالي وي دا دغه نه سپینوالي دی ولې یو بار په اول کې ځای نو چې ستاسو سپینوالي د ټوپه شتکی نو څوک بشتکی ټوپه بشتکی نو الله رسول بیا بل ته محتاج شي ښا نو بل يفتقر الى محل يقومه فيكون الارض ممكن انه ارض ممكن شو یو خبره ولانه يمتنع بقاؤه بل لا شد ارض بقاء ممتنع دا دلیل لږ ضعیف دی دا ضعیف لهذا المحققين په دې کې اختلاف دی هم عام اشاعره کوي چې ارض بقاء نشته او بعض اشاعره او جمهور فلاسفه وایي چې ارض لا بقاء شته بعض اشاعره او جمهور فلاسفه وایي چې ارض لا بقاء شته نو دا مسله زموږ لپاره نه اهم ده خو به زوای ولانه يمتنع بقاؤه بل چې ممتنع د بقاء د ارض نو الله رشي نو الله با یا باقی پاتې نشي او د الله په صفاتو کې یو بقاء والا لكان البقاء معنا قائما به او کته چې نه الله دا ارض چې دې د بقاء شته نو قیام د معنا په معنا پورې راشي یو ارض دې دا په چا پسې قائم دا یو معنا ده او بقاء ارض د بقاء ثابت کړي بقاء یو معنا ده یو حدث دې د په ارض پسې قائم کو نو قیام د معنا په معنا پورې راغی او قیام د معنا په معنا پورې څه شي باطل والا لكان البقاء معنا قائما به او کنه ودا نو ما سره نه مانی چې ارض بقاء نشته وي چې ارض بقاء شته نو بقاء ور پسې قائم نشي او بقاء یو معنا ده فيلزم قيام المعنى بالمعنى قيام ده معنى بمعنى قصيراشي وهو محال ده محال لأن قيام الأرض بالشيء معناه ذكا چې قيام دې شي په ارس ولې دې معنی دا ده چې ان تحيزه چې تحيز د دې چې تابعون تحيز د دې بقا چې تابع دې لتحيز تحيز د ارز او تحيز د شي والارض لا تحيز له بذاته ارز خپل تحيز نشته نو په بقا له بسنګ تحيز ورکی ارز خپل تحيز کې په خپل د محل تحيز چې دې تابع دې محتاج دې نو بقا چې په دې ارز پسې قائمه کنا ارز دې بقا له بسنګ تحيز ورکی تاسو ما متر وی چې کوفتره کوفته کوي کنه پیدا بوده څه پاس پېښ هغه ځان کې قوام نشته نو بل به قوام څنګه ورکی تاسو ورته
جرم وعين خو عرض ذيك قوام وركي جرم وعين لذان لقوام شتا الجزان لو لقوام شتا كذا طاقت دي كعرضنا قوام عرض من سبب كي خلي حتى يتحيز غيره بتبيته دا تفريد بدي منفي باني خا پیش وره تفريد په منفي باني بس دا چې کله ولا تحيز نشتا نو بیا دا نشي کېږي ځکه چې بل تحيز ورکو په طبيعت څه دی کیا ځکه خپل تحيز ولا نشي چې خپل ولا نشته بل ولا دی په طبيعت کې تحيز څنګه ملاوي وهذا مبني على ان البقاء شيء ما زائد على وجوده غرض د تفتغاني سبدا رد کول په دې دویم دلیل باندې هغه دویم دلیل سو چې ارز لا بقاء نشته ودا خبر نه مانو ودا کنه مانو ګور وهذا مبني دا خبر دي مبني دا على بديبان ان بقاء شيء ما زائد على وجوده شيء بقاء دي يوشي بقاء دي ارز يومانا زائده د وجود دي شيء يعني بدي ارز باندې وان القيام او د قيام معنا صرف دا چې الطبيعه في التحيز جدا په تحيز کې چې کوم دی وسره تابع والحق حق دا لومبري رد کوي چې دا وایي چې ارز د بقاء نشته لکه چې قيام د معنا په معنا پسې راشي ولې سما د غور سره وکړي نو دا خبره دې غلطه ده چې دا بقا یو شی زائد نه دی په دې ارز باندې بلکې استمرار د وجود د ارز د دې دا عبارت دی د بقا وښوي یعنی قیام د معنا په معنا پورې ال راتلې کو چې دا بقا په دې ارز باندې یو شی زائد وي حال داسې نه دی بلکې استمرار وجود د ارز دی د تعبیر ثانی په بقا سره کولی شي دا بقا به عینه دقه ارز دی دا بقا د ارز نه یو علاوه شي نه دی چې علاوه شي نه دی نو قیام د معنا په معنا پسې بسنګ راځي قیام د معنا په معنا پسې خو باندې راځي چې دا بقا په شی زائد وي کنه حالانکه استمرار د وجود د ارز د دې تعبیر ثانی په سره کولی شي بقا سره خالي ورته والحق حق هذا ان البقاء استمرار وجود وعدم زوال چې دا بقا چې د استمرار د وجود تویل شي د دې ارز او عدم زوال د دې ارز تویل شي وحقيقته حقيقه ذلك چې الوجود من حيث النسبه الى الزمان الثاني چې وجود نسبت زمان ثاني ته وګي د بقا وجود د شي وجود د ارز زمان ثاني زمان لاحق ته وګي د څه بقا ده ومعنى قولنا وجد ولم يبقى دا اوس د اشکال دا ورېږي چې ته چې بقا او ارز یو شی پېښ وي نو دا عبارت بیا شکار شو تضاد دا عبارت صحیح نشو ځکه منطقيا وي وجد ولم يبقى وجد الارز ولم يبقى نو دا بقا خو چې په معنا د وجود سره شو ځکه وجود او بقا خو یو کنه دا ارز وجود او دا غي بقا د عین نکوه نو وجد ولم يبقى موجود او بیا نه و دا عبارت په درجه د عبارت کې شو وجد ولم يوجد وجد ولم يوجد ځکه بقا خو د وجود سره عین شو کنه وجود د ارز سره نو وجد ولم يبقى دا عبارت په درجه د سکه شو وجد ولم يوجد موجود شو موجود نه دی دا خو جمع د ضد نه نو دې جواب درکې چې دا سره منم چې دا لم يبقى عبارت په درجه د لم يوجد کړي او دا عبارت دا چې وجد ولم يوجد وجد ولم يوجد چې وجد ولم يوجد شو دا دې تضاد نشوي ځکه چې تضاد خو هغه ځای کې او تناقض خو هغه ځای کې چې زمانه یو پیش به بگن هذا زمانی جدا دی معنی د عبارت دا شو وجد الان ولم يوجد فيما ياتي وجد الان ولم يوجد فيما ياتي وسخ موجود شو په روانه زمانه کې موجود نه یا چې زمانه مختلف بشنه تناقض مندفع شو کنه تضاد مندفع شو کنه خبره ختم شو ورته ومعنى قولنا وجد ولم يبقى انه حدث فلم يستمر شيء پیدا شو دا اراد فلم يستمر مستمر شو وجود ده ولم يكن ثابتا في الزمان الثاني فزمان الثاني کې کوم دی پېښو به ثابت پاتې نشو وان القيام الذي اتى والحق ان البقاء باندې پېښو به کنه والحق ان البقاء دا دویم رات کې په دې خبره باندې چې دا داوا کړو چې ګوره د ارز تعریف دا چې د دې چې د دې تحیز مطابق وي تحیز د مهر خپل باندې ګوره دا دویم رات کې په دې نظریه باندې چې برته دا داوا کړو چې ارز تعریف دا دی چې د تحیز مطابق تعبیر دي چې د تحیز د خپل محل ویدا سره نه مانه ته دا تا چې کوم اصطلاح قائمه کړل د متکلمینو دا حالانکه دینه مخکې د فلسفو اصطلاح تا ویله چې ارسته توي اختصاص د نائب په منعود پسې کله به دا منعود د جوهر د قبیل نه کله به منعود چې هغه قدیم وي لکه ذات تبرید او د الله تعالی د صفات چې دا نات دي او د الله تعالی ذات ولا منعود دي او دا منعود متحیز نه دی نو دې صفات ته هم اراز وي پېښ وکړه نو دلته خو تحیز خو بګرانه ته خو دا وایي چې ارز دې ته چې تحیز د تابع وي تحیز د محل نو الله پاک د پر تحیز نشته کنه
وګی تاسو چې الله د پر تحیز نشته نو د الله پاک د صفاتو ته بیا یعنی اراز ویل شي په دې معنا باندې چې تعریف د اراز داو کې چې اختصاص د نائب په مربوط پسې راشي او دې جواب خو زموږ په نسبت آسان دي ضرورت د فلسفیانو ته لاره زه د فلسفیانو په اصطلاح کې د نیم لګیا زه د متکلمینو په اصطلاح کې لګیا تاسو خبره پېښ وکړه نو ګوره وان القيامه د دې وان القيامه ته په چا باندې ان البقاء باندې او د والحق دلاندې والحق وان القيامه او حق دا چې قیام د صفت په موصوف قیام د ارس په محل پسې غداري چې اختصاص د نائب راشي په منعوت پورې کما فی اوصاف الباری تعالی لکه الله تعالی په صفاتو کې الله تعالی په صفاتو کې کوم دي امراجیه فإن قائمة بذات الله تعالى صفات الله تعالى قائم بذات الله پس ولا تتحيز بطريق التبعية او تحيز ولا نشته بطريقه التبعية باندې لتنزيهه تعالى عن التحيز ذکر الله پاک منزه دې تحيز نه دې پوره خبره پوره شي ايش وبك ديمو وان انتفاع الاجسام الذي اتفهم والحق ان البقاء استمرار وجود باندې او دا والحق دلاله دا دریم دلیل دې خبره بیانې چې دا ته دا تاسو متکلمین چې کومه نظریه د عرض متعلق پیش کوي نو دا نه منو د متکلمین نظریه د عرض متعلق څه ده دا ځای ګورې اهم په غور سره وکړي د متکلمین نظریه د عرض متعلق دا چې د بقا نشته نو چې بقا ولا نشته دا ختمي نو مثلا اوس تا په دې ټوپه په سپینواله نو په کار دا ختم وي یو منټ پس یو سکند پس ختم وي او د سپینواله په دې ټوپه پس ویل حالانکه دا ټوپه چې 15 کال ده 15 کال ور پس سپینواله قائم ده خو د عرض بقا ده هغه د عرض بقا نه ده اصل کې واقع دا ده چې الله پاک د عرض پیدا کی ختمي پیدا کی ختمي پیدا کی ختمي او د دې پیدا کول او ختمېدل دون اتصال به شمول په پویو په نظر کې خبره باندې پېښ وکړه په دې نظر کې په پویو نو دې اوسره کې په دقه دلیل د متکلمینو باندې راځي ضروره د چې د عرض متعلق وتا دا وجدا ختمي کې پیدا کی ختمي نظام معتدلی یو بل خبره کړه نظام وي چې د اجسام مبارک زمانه لري دا اجسام دیوله بقا نشته دا اجسام ختمی کی پیدا کیږي ختمی کی پیدا کیږي ختمی کی پیدا کیږي لکه اوس دا مولوی صاحب چې دا په هر سکند کې ختمی کی پیدا کیږي ختمی کی پیدا کیږي ختمی کی پیدا کیږي پېښو نو نظام چې د جسم متعلق دا خبره موږ ټول کرا کې خو چا په سپېړو او چا په چپړو چې دا ما ور پرې دا څه خبره ده پېښو نو نظام چې دا خبرو کا ناروا شو نو د عرض او د جسم په منځ کې غوډونه فرق نشته په کار ده چې د عرض متعلق متکلمین تاسو کوم خبره کوي دا د نظام د خبرې په شان ناروا شي ویل شو په خبره باندې یعنی نظام معتدلی چې دا خبره وکړه چې دا جسم له بقا نشته دا عرض په شان دا ختمي کې موجوديږي دا جسم پېښو دا جسم ختمي کې موجوديږي نو چې نظام باندې ټول خلق رد وکړه نو د جسم او د عرض په ماس کې دونه فرق نشته یو بل سره اکثر یو ځای نو د عرض متعلق چې متکلمین دا کوم خبره وکړه دا ډېر ناروا څنګه چې د جسم متعلق ناروا ده لہذا نظریه هم دغه وی سیده چې عرض له بقا شته پېښو په دې په جواب کې موږ وایو چې نه جسم مضبوط دی او عرض ډېر کمزور دی د جسم په اسمان کې دی او په سوریا کې دی او عرض په ثرا کې دی په مزمکه کې دی لہذا د دې جسم دا قیاس په دې عرض باندې قیاس غلام فاروق دی قیاس غلام فاروق دی دا قیاس نه مانه ځکه چې جسم ډېر زیات مضبوط دی نو دا غي په ماره کې دا وجود موجودي ختمي کې دا موجودي ختمي نو خامخا بدل خلق له وایي او عرض خو کمزوري دی کنه دا عرض متعلق دا نظریه قائمي دي چې دا موجودي ختمي کې موجودي ختمي کنه دی کې گنجائش دا د قائم شي یو فرق دی بل دا چې د جسم متعلق دا دعوا کوي نو بیا جزا او سزا غلطه شي لکه مثلا دی وخت یو کس چې غلا وکړه نو دا جسم ختم شو بل موجود شو او اخرت کې بس سزا هغه لاحق جسم ته ملاوي پېښه یو حکومت چې پانسی ورکړي قتل وکړه مثلا هغه جسم ختم شوی دی بل پیدا شوی پانسی یو ته ملاوي یو جرم په بل د سزا او جزا نظام به ختم شي پېښه لہذا د جسم متعلق نظام معتدلی کوم خبره کړي دا خود نه ناروا او دا غي قیاس د عرض په مسله باندې کول دا قیاس منفعت دی دا قیاس غلط دی دا کومه مسله پېښ کړه ګورو دا ډېر ډوب زیاده ښه په دې کې ور مدرسین هم ګډوډ شي په دې نقطه کې ما ته پوره ولاګو چې وان د والحق دلان دی والحق دا اوس دا غي نظریه پېښ کړي د چا د فلسفه د طرف نه په خدا د شی انتفاع د اجسام په هر ان انتفاع د جسم موجودی ختمي و انتفاع د اجسام په هر ان کې مشاهده د بقا د په تجدد د امثال سره دا ابعاد قول نه د اعراض د قول پېښ په مطلب دا چې اعراض کې ته متکلم کوم قول کې دا موجودی ختمي نو په اجسام کې دا قول شنو ثبات کوي ځوان یو شان شي دا خبره مرتبه فرق دی پکې جسم قوي دی او راس کمزور دی
دویم دا کو د جسم په باره کې دا خبره وکړه د جزا او د سزا نظام به ختم شي او د عرض په باره کې دا خبره نشته پېښ کړئ چلو وایي نعم تمسكهم في قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة وبطئها ليس بتام إذ ليس ها هنا شيء هو حركة. دا اوس یو بله خبره کوي چې کله کله دا فلاسفه چې دي په سفر باندې دوه سنډګان خېږي خلک په یو خېږي وي دي په کله کله دوه خېږي وي دي لکه اوس دي په سفر دوه دا خېږي پېښ کړئ وي دي دا وایي چې قیام د عرض په عرض پسې کوم دی کېږي مو خدا دا وایي چې قیام د عرض په عرض پسې نه کېږي بقا یو عرض دی عرض هم چې کوم دی یو معنا ده نو بقا قیام په عرض پسې نه کېږي وي دې موږ ته وایي چې قیام د عرض په عرض پسې کېږي هلکه دلیل یې څه دی ګوره ته چې په تېر زمانې روانې منډه وې نو دا سرعت یو معنا ده ستا په دې منډه پسې حرکت پسې چې کوم دی قایمه شو نو قیام د معنا په معنا پورې راغی کله په مزه شي نو چې په مزه شي نو بطو یو معنا ده چې دا بطو او بطیون چې دی دا ستا په دې حرکت پسې قایمه شوه نو ګوره قیام د معنا په معنا پسې ګوره لاستې دې چې وایي خبره باندې پېښ شوه نو دوی دا ډېره ناروا خبره ده ځکه چې دا اصل کې دغه یو حرکت دی خو د دې مختلف حالات دي پېښ شوه که نه مختلف حالات یې داسې دي چې همدغه دا دي انواع نه دي دا بطو او سرعت ته د حرکت انواع نه دي پېښ شوه دی حالات دي او حالات ځان نسیز نه وي د دې حرکت نه دا د حرکت چې کوم دی ځان له یو قسم ځان له په داخل دي په دې کې پېښ شوه وي که چېرې دا انواع وي نو په تبدیلۍ سره به دا نه بدلېږي حالانکې دا په تبدیلۍ سره بدلېږي لکه ګوره یو سړي په سایکل روان پېښ شوه اوس د پیاده سړي په نسبت باندې د حرکت څه شی دی صریح دی حرکت هو صریح یو بل کس ته په موټر سایکل باندې روان دی ا دې سایکل نه تیز دی اوس د موټر سایکل په نسبت باندې د سایکل والا راتله څه دی حرکت بطیه پېښ شوه اوس یو حرکت دی د موټر سایکل په نسبت باندې بطیء دی ټیک شو او د پیاده سړي په نسبت باندې سریع دی تاسو ورته کنه نو حرکته بطیه ايضا وحرکته سریعه ايضا نو کو چری دا سرعت دا ځان له یو شی چې قائم د حرکت پسې او د بطوت بطیت ځان له یو شی چې قائم په حرکت په کار د نسبتونو په وجه نه بدلېږي پر هر کې بطیء پر هر کې سریع حالانکه دا په نسبتونو په وجه باندې بدلېږي معلومه شو چې دا شی سمانه نه لري نو دا قیام د معنا په معنا پسې نه دی دا ویل دي چې بالکل د فلسفو په سفر باندې څنګه کېږي هغه کوي ګرځي ورو نعم او تمسك او دلیل نیول د فلسفو په قیام الارض بالارض او قیام د عرض په عرض پدې کې تمسك کول د دې پدې مسله کې پدې مسلې پسې چې په صورت الحرکت او بطئها چې سرعت حرکت او بطوء د دې ليس بتامن دا تام نه دي اذ ليس هنا شيء وحرکت دا څنګه چې دلته یو شی دی چې حرکت او اخر یو بل او هو سرعت چې هغه سرعت او هغه سرعت قیام د حرکت سره کړی دی او بطوءونه یا بطوء سره بل ها هنا حرکت مخصوصه بلکې دلته حرکت مخصوصه دي تسمى بالنسبه الى بعض الحركات السريعه چې مسمى کولی شي په نسبت د بعض حرکات سره سری او بالنسبه الى البعض بطيء په نسبت د بعض سره همدغه حرکت ته بطيء ویل شي د موټر سایکل په نسبت په بطيء وبهذا تبين پدې سره دا خبره واضح شوه چې ليست السرعه والبطوء نوعين مختلفين من الحركه دا سرعت او بطء چې دا نوعين مختلفين دي د حرکت نه اذ الانواع الحقيقيه ذکر چې دا انواع حقيقيه وي انواع حقيقيه چې لا تختلف بالاضافات دا نه مختلف کیږي په اضافات سره نو بیا چې د موټر سایکل په نسبت کې اخلي او د پیاده سړي په نسبت باندې اخلي دا د حرکت امانه نه بدلي او چې دلته د صفت او معنا بدليږي نو دا انواع حقيقيه نه دي نو قیام د معنا په معنا پسې را نغي دا خبره د فلسفو بالکل غلطه ده. دا خبره پېښ شوه ټول به پوه شوي